الله تبارک و تعالی قرآن مجید کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو د الله تبارک و تعالی نه ویریږئ. د الله تبارک و تعالی نه د یریدو د پاره سلار اختیار کو، س ذریعہ اختیار کو. قرآن مجید فرمایي وکونوا مع الصادقین، د الله نه یریدون کې خلکو سره صحبت اختیار کړئ. د الله نه یریدون کې خلکو ته نږدې شئ. کوم زړونو چې د الله سره تعلق دی د هغه زړونو سره خپل زړونه ولګوئ، نو بیا به تاسو د الله نه یریدون کې شئ. او که د هغه زړونو نه مو ځان لرې وساتو، څوک د الله تبارک و تعالی نه یریږي او د هغوی نه مو ځان لرې کو، نو بیا د الله تبارک و تعالی نه یریدل دا بیا ممکن نه دي. دیو جن وفرمایل یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. علما دا د رسول الله مبارک ورثه دي. وارث چې هر څنګه وي هغه وارث دی. وراثت کې د وارث چې څنګه د اموالو په وراثت کې د وارث جسم او د ذات ته نه کتلی کېږي، نو داسې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وراثت کې د پیغمبر د وارث اعمالو ته نه کتی کېږي. یو پلار وفات شي او د هغه بچي پاتې شي، نو دغه بچي د پلار وارثین دي او وراثت به ورته میلاویږي. که دا پلار په سترګو روغ دی او بچی په سترګو ړوند دی، نو دې ته به نه کتی کېږي چې دا بچی په سترګو ړوند دی دا د دې پلار وارث نه دی. یا پلار خوبصورت دی او دا بچی بدصورت دی، نو دې ته نه کتی کېږي چې دا بچی بدصورت دی او پلار خوبصورت او دا وارث نه دی. نه چې دا بچی هر څنګه دی دا د خپل پلار وارث دی. علما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثین دي، او علما دا معصوم نه دي. رسول الله مبارک او انبیا دا معصوم دي. معصوم نه کېدو دا مطلب چې ګناهونه او غلطیانې به کېږي، د انبیو نه ګناهونه او غلطیانې نه کېږي. نو دې وجه نه چې علماو کې غلطیانې وي، نو په دې وجه به علما نه پرېښودلی کېږي چې عیب دی پکې. ځکه که عیب پکې وي، عمل کې کمزوري وي، د هغوی په معمولاتو کې کمزوري وي، نو بیا به الله تبارک و تعالی بطور وراثت د قیامت پر ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارثینو او د ورثاو په صف کې ودرئ. که د هر څونه ګناهګار دی، دا وارث دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. دویمه دا ده چې کله یې ته ملګری وي، ته یې مقتدي، ته یې مریدي، ته یې شاګردي، ته یې دوستي، او ته د عالم ملګرتیا کوي، نو بیا به د عالم ګناهونه دا ته پټئ. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یوه دعا ده، د الله د پیغمبر ډېرې دعاګانې دي، خدا ډېره عجیبه دعا ده. اللهم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، الله د داسې مکار دور څخه ماله پناه راکړي. اذا رأى حسنة چې زما نیکي ورته ښکاره شي او دی پټه کړي دفنها، و اذا رأى سیئة اضاعها، او چې زما بدي ورته ښکاره شي نو دی دنیا ته ښکاره کړي. نو دی وجه نه بهترینه ملګرتیا او بهترینه دوستي هغه ده چې دی د خپل دوست عیبونه دا پټ کړي او د هغه خوبیانې دا دنیا ته ښکاره کړي. هغه چې کوم خیر ورته وررسوي، هغه خیر دنیا ته ورښکاره کړي. د هغه نه چې ورته کومه فایده کېږي، هغه فایده خلکو ته بیانه کړي. او چې کوم عیوبات دي پکې، دا عیوبات پټ کړي او دا خلکو ته ښکاره نه کړي چې دا عیب ده پکې او دا عیب ده پکې او دا عیب ده. نو شخصیت دا ضروری دی، رهنما دا ډېر ضروری دی، او دغه رهنما سره اعتقاد پکار دی. که د خپل رهنما سره عقیدت نو بیا فایده نه حاصلیږي. که د خپل همسفر چې د چا سره ته سفر کوي، لکه ما ته همسفر یو، تا زما همسفري اختیاره کړې، تا زما دوستي اختیاره کړې ده، د آخرت په سفر روان یو. مونځ دې ما پسې دی، جمعه دې ما پسې ده، تراویح دې ما پسې دي، د مسلې تپوس دې د ما نه دی، د بچی تربیت دې د ما سره دی، نو عقیدت به دې هم د ما سره وي. چې تر څو پورې د ما سره عقیدت نو، نه دې بچی استفاده کولی شي، نه ته استفاده کولی شي، نه تا ته معلومات منتقل کېدی شي، نه ته په معمولاتو باندې راوختلی شي، او نه بغیر د عقیدته تا ته روحانیت میلاوېدلی شي. زموږ یو لوی عالم دی صفدر روکاړوي رحمه الله، او مناظر ام دی. صفدر روکاړوي رحمه الله وایي ما ته د حضرت لاهوري سره متعلق شه وي چې حضرت لاهوري صاحب ډېر لوی سړی دی او ډېر اهل الله دی. وی ما به دی نه منو. نو بیا یو ځای کې ما سره ملاقات وشو. وی ملاقات چې را سره وشو
نو په سټیج باندې ما زور سره میلاویږم یو پروګرام ته راغلی زور سره میلاو شوم وی ما ته دسې قتل نه ما ته بیٹے آپ مجھ سے بیعت کرو آپ میں نے بہت خیر دیکھی ہے وی ما ته بیعت وکړه پتا کې ډېر خیر پروت دی هغه وخت کې دی لا طالبو وی پتا کې ډېر خیر پروت دی ځکه دی علماء مشرانو ته مخکې نه پته لګي چې په دې سړي کې صلاحیت شته دې کار کولی شي وی دا خبر راته سه ګپ ښکاره شوه چې ته دونه صاحب د کشفي چې زما د آخر تا تخکارو شو چې مجھ میں خیر پڑی ہے سبدو رکاړو ته څه پته وه چې زه به څوک یم وی بیا مې د خپلو ملګرو سره مشوره وکړله چې د حضرت لاهوري ډېر مشهور دی چې دا صاحب د کشف دی راځه په ده باندې امتحان کو نو وی امتحان مو پې وکړو کشف دې ته ویلی کېږي چې پردې الله تبارک وتعالی لرې کړي او هغه شیز چې په پرده کې وي او هغه شیز چې په عامو سترګو نه ښکاري الله تبارک وتعالی په دې سترګو ورته هغه شیز وښیي او دا پرده د میز نه ختمه کړي دې ته ویلی کېږي کشف دا مې ورته د کشف تعریف وکړو صرف نو راځه په ده باندې امتحان کو وایي مونږ داسې چل وکړل سهارا مې پیسې مو راواغستلې سهار حلالې او په هغې مو فروټ واغستل تجلیات صفدر کې دا تفصیلي ذکر د وجل د کتاب د صفدر وکاړوي صاحب او وی دا فروټ مو چې راواغستل څه د حلالو دي څه د حرامو وی دا مو حضرت لاهوري صاحب ته پیش کړل چې حضرت ستا دپاره تحفه ده نو حضرت لاهوري صاحب څلور شاپرې وي په هغې کې دوه د حرامو وي دوه د حلالو وي نو وی د حرامو دا یې سټ ته کړی او د حلالو دا یې ځان سره کېښودې وي دا ویسې دا نه عالمه موږ ورته حضرت دا ولې وی دا د حلالو نه دي وی تا ته څه پته لګي وي بس ما تاسو ته ووایي چې دا د حلالو نه دي نو وی اوس مې ومنه چې دا ډېر لوی سړی دی نو ما ورته حضرت د تا نه بیعت کوم وی ما ته زه تا ته بیعت نه کوم وی ولې وی ما ته یې وي چې ته د بیعت په نیت نه یې راغلی ته د امتحان په نیت راغلی او که په دې وخت کې زه تا ته بیعت وکړم نو ستا ما سره عقیدت نه و ته چې د کوره راوتې ستا ما سره عقیدت نه و ته چې د کوره راوتې د کوره ته زما خلاف زما د امتحان دپاره راوتې نو زما دا بیعت به تاله فایده در نه کي بیرته لاړ شه او په عقیدت ماله راشه چې زه تا ته بیعت وکړم تاله بیا فایده در کي نو حضرت کړوي واپس لاړې او دوباره د عقیدت په نیت رالی او د حضرت لاهوري صاحب نه یې بیعت وکړو دونه مناظرې کړي دي د سلو نه بره مناظرې میدان مناظره کې صفدر روکاړوي صاحب به نوم لره صفدر روکاړوي صاحب او دونه تصنیفات یې کړي دي داسې مسله نشته اختلافي چې حضرت اوکاړوي صاحب په دلایلو هغه مسله مبرهنه کړي نه او واضحه کړي نه او بیا یې تحریرا د امت دپاره په صورت د تصانیفو کې محفوظه کړي نه دې نه لوی خدمت دا بل نشته دی د حضرت لاهوري صاحب به طور کشف لید عادت اوکاړوي صاحب کې خو زما د دې واقعي مقصد دا چې دا عقیدت حضرت لاهوري صاحب یو خلیفه و او دای اخرنی خلیفه و د دې سن دننه یو علاقه ده د هغه علاقې اوسېدونکی و یو ځل د لاهوري صاحب سره روانو لاهوري صاحب لاړې کور ته نو ده ته ویلې چې آپ یہاں کھڑے رہو میں آتا ہوں حضرت لاهوري صاحب ډېر کمزوری شوی و دننه کور ته چې لاړې سته کې مشغول شو دا ته هیر شو سهار راووته نو چې سهار راووته نو دا خلیفه یې ولاړو داسې نیغ ولاړو نو آپ گئے نہیں ہو تلے نہیں وی آپ نے کہا تھا کہ انتظار کرو میں آ رہا ہوں وی بیٹھ جاتے آپ کھڑے کیوں ہو ناس بھوی ولاڑ ولی وی آپ نے کہا تھا کھڑے رہو میں آ رہا ہوں عقیدت دیکھا نا آپ نے کہا تھا کھڑے رہو میں آ رہا ہوں بس ولاڑ یما سہارا پوری دی حضرت لاهوري رحمه الله ته ولاړو زمونږ استاسو فایده ولې نه کیږي زمونږ استاسو د استاد سره عقیدت نه زمونږ استاسو د امام سره عقیدت نه زمونږ استاسو د علاقې د عالم سره عقیدت نه مونږ چې چاله لاړ شو خانقاه ته مونږ د هغه سره عقیدت نه مونږ چې د چا جلسې ته کینو د هغه بیان اورو مونږ د هغه سره عقیدت نه مونږ بیانونه اورو زمونږ فایده نه کیږي ځکه چې بیان یا به طور اعتراض اورو یا بیان اورو خو عقیدت او محبت مو ور سره نه وي نو دا خو روحاني لاره ده او دا لاره محبت غواړي او دایمي محبت غواړي چې ته هر بیان لا راځي نو د محبت په توګه به راځي او چې ته هر بیان ته کینی عقیدت په درجه کې به کینی او چې ته هر بیان اوري نو په دې نیت به دا بیان اوري چې دا بیان زما روحاني قوت ده چې ماته میلاویږي او دا زما روحاني خوراک دی نو چې یوې جمعې نه پس بلې جمعې له رالی او دا خوراک دی وکړو نو تا ته به روحاني قوت میلاویږي دا ما ته چې داسې ځوانان یو نو دا موږ د یو ورځ په خوراک یو چې موږ د څلوېښتو کالو خوراک په یو ورځ کړی دی او داسې تکړه یو که نه د دې څلوېښتو کالو دا خوراک هره ورځ مو یوه روټۍ او دوه روټۍ او درې روټۍ دا خوراک کړی دی
اوس یو سړی وایي زه د څلوېښتو کالو خوراک په یو ځل کوم او زه داسې تکړه او قوي او بهادر ځان نه جوړوم، نشي جوړېدی. ته خو 3 ورځې خوراک مه کوه. دا به هله چې لږ لږ وي او دایمي وي. رسول الله مبارک وفرمایل الله تبارک وتعالی هغه عمل خوښوي چې دا دایمي وي اگر چې لږ وي، چې دا دایمي وي اگر چې لږ وي، چې دا دایمي وي اگر چې لږ وي. دا د الله خوښ دی. ځکه دایمي عمل مثال دا د خوراک دی، او خوراک چې تا ته روزمره او دایمي میلاویږي تا ته فایده درکوي. 2 کیلو پی وسکه په یو ورځ او بیا 10 ورځې مه اسکه، دونه فایده نه درکوي. همدغه 2 کیلو دی خو په 10 ورځو تقسیم کوه، لږې لږې اسکه، ډېره فایده به درکړي. په یو ورځ کښېنه 1 کیلو بادام وخوره، بیا میاشت کې 10 ورځې چوټي کوه، بیا کیلو بادام خوره، دونه فایده به نه درکوي. خو چې 10 ورځو باندې دا کیلو تقسیم کې لږ لږ خورو نه بیا به فایده درکوي. نو هر ورځ خپل په عبادت کې او د الله په ذکر کې او په عقیدت سره د بیان په اوریدو کې ته مشغوله کړه، ستا به روحاني قوت دا به زیاتېږي. بغیر د بیان د رجالو نه دا ممکنه نه ده چې د چا اصلاح وشي او ستا عبادت طرف ته رغبت پیدا شي چې ته وایې زه به بیان نه اورم او زه به عبادت کوم. ستا نننی عبادت به د سبا نه، سبانې به د بله ورځ نه، بله ورځ به د بله ورځ نه، دا به کمزوری وي. دی وجې نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو له د صحبت ډېره موقع ورکړې ده. د جهاد نه به واپس رالی، د تبوک د جهاد نه واپس رالی، څونه لرې سفر دی. د تبوک د جهاد نه واپس د الله پیغمبر رالی مسجد نبوي ته، او مسجد نبوي کې رسول الله مبارک ناست دی او رسول الله مبارک صرف د صحابه کرامو د زیارت د پاره مسجد نبوي کې تشریف فرما دی چې کوم صحابه کرام نه دي تللي چې هغوی راشي او زما دیدار وکړي او زما صحبت اختیار کړي. ځکه زه 2 ورځې هلته هم دا د صحبت نه محرومه پاتې شوي دي چې دا صحابه کرام راشي او دا زما صحبت اختیار کړي. نو رسول الله مبارک به ورته ناست. نو دا یو څو خبرې مې تاسو ته وکړلې. الله دې په دې باندې ما ته هم او تاسو ته هم د عمل کولو توفیق نصیب کړي.